اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَإِذَا هَرْكَلَا جَاءَهُمْ چرازی اغویتا امرن اغویتا راشی امرن سکار سف خبرہ سفیصلہ من الامن دا امننا سپیغام یا خبر راشی اغویتا دا امن اویل خوف یا دا یری ازاعو بیہی اغی اغا مشاوری بیا دا غی تشہیر کئی بیا خبر راغے او بیا فورن لکه څنګه چې میډیا کې زمونږ د میډیا د آیات ډېر ښه دلیل دی چې دومره وخت خبر راغلی نه وي او بیا دنیا خبره شوي وي د هغې نه او خاص کر بد خبر نو دا به دوی داسې کوو چې مجاهدین به لاړل جهاد ته او د هغې طرف نه به څه خبر راغی یا به دروغ و یا به رښتیا و یا به څه پروپیګنډه وه نو دوی به بیا په مدینې کې او په مسلمانانو کې خور او شکست یې وخوړ او ووهلی شول او ناکام شول او دومره کسان شهیدان شو او تا پلاره تره به هم پکې شهید شوی او دا د خوف او د یارې دا خبرې همدغه رنګې مونږ چې بهر نه خلک د پاکستان دا ټي وي او دا شیونه ګوري ته به وایي که د پاکستان ټول اور اخیستی دی او داسې یو ځای پکې نشته چېرته چې آرام دی یا دهشتګردي مونږ هم چې کله د اسلام آباد ته لرې نه د اسلام آباد ته چا سره څه خبره د پېښور باره کې کوو یا لرې ونی ووایي پېښور هلته خو داسې ته به وایي چې لکه به د شپه ورځي د هغه میډیا هغه بیکاره شیونه مخامخ کړي او خلکو کې خورئ چې هله ته به وایي که د دنیا ورانه ده خالصه او دا د دې عادت هم نو الله وایي چې ولو ردوه که دی هغه واپس کړی وی هغه خبر الی الرسول پیغمبر ته و الی اولی الامر منهم یا د امر ولو یعنی مشرانو ته منهم د دینا لعلمه نو معلوم کړی به وی هغه الذین هغه خبر الذین اغو کسانو یستنبتونه چغی استنباط کولی شي کوینا اوبرا وستلو توای پوی سړی تجزیه نگار گہرا علم لرون کې هغه ته اشاره ده چې کچېری دی دا خبر دا دروغ یا پروپیګنډا یا شکست دا خبر دوی ته حواله کړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا مشرانو ته یا عمراو ته یا پویو ته نو هغه به د دې حقیقت نه بیا خبرې ده او هغه ته په پته و بیا چې د دې اصل څه ده او هغه ته د دې اصل پته و چې اصل څه ده نو هغه به بیا ویلی وي د خلک به پوی کړي وي دا په جنگونو کې پته لګي ډیر واره خبرې قوم نه پټول غواړي نه خودل غواړي ځکه چې قوم به هغه په اصلیت باندې یا باغې په هغه اندرونی ګټه او نقصان باندې پويږي نه خو مونږ خودل ته بد قسمتي ده چې جمهوریت ته د یوې پارټي حکومت وي شل مخالفي وي نو هر عیب راخکره کوي او راخکره کوي او دا هغه په هیڅ خیر او شر باندې خبر نه دی خلک خو الا وی وره واغستو الا وی لاړو بس تباشو او دشمن هم لا ټول دشمنان دي مسلمانان دي خو دشمنان دي او بل نو هغه منفي پهلو داسې نمایه کوي د مقابله لپاره او چې ډیره زیاته ګټه او د خیر خبره ولی نه خودی به کې هغه منفي تلاش کوي دا د جمهوریت هغه دي دا ثمرات چې موږ تاسو ته ملاوي او د پاکستاني یا افغاني تقریبا زموږ مسلمانانو حالت یو دی ټول عمر غریب په زندگی په دې تکلیف کې تیرې ټول عمر تباہ شو غرق شو حل شو لاړو ختم شو تباہ شو لاړو هلاک شو بس هیڅ چل نشته الحمدلله الله نعمتونه دي هر څه ټیک دي برابر دي دا اونچ نیچ د آدم علی السلام زمانه ناراضي د آدم علی السلام دو زمانو جګړه وکړه دا دغه زمانه تر قیامت پورې بقایمي په دنیا به آباد وي او ان شاء الله تعالی به الله رزق درکړي تر څومره پورې چې ژوند دی ضرورت به الله پورا کوي اعتماد په الله کوا په دې حکومتونو په دې حالاتو په دې وسایلو مکوا نو تا ته به مشکل بنئ بهر حال دا زمونږه یو د حالاتو مطابق خبره او ځکه مې وکړه کني هر آیات په مونږه فټ ته
کچیر دی دا خبره رسولې وي پیغمبر ته یا مشرانو ته نو هغه په پوهېدلې د هغه په نقصان په فائدې باندې ولولا فضل الله کچیر نه وي فضل د الله علیکم پتا سو باندې ورحمته مهرباني دا رحمت دا نو لتبعتم تاسو خامخ پیروي کړي وي الشیطان د شیطان الا مگر قلیلا لګو خلکو بنوي کړي کله تاسو په ټول د شیطان پیروي کړي وي فقاتل بس جګړه کوا دا اوس واحد څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي فی سبیل الله د الله په لار کې لا تکلفو نشته د ذمہ داری مکلف نه ته ذمہوار نه ته الا مگر نفسک د خپل ځان وحرد او تیاروا تیزی ورکوا ټریننګ ورکوا جذبه را پاتوا ترغیب ورکوا المؤمنین مؤمنان ته د جهاد مؤمنان ته د جهاد اهمیت فضیلت تربیت ټریننګ دا ورکوا زګه چې په ذهن کې دا احساس موجود وي چې زموږ دشمن شته کافر دا اسرائیل دي کنه اسرائیل يهوديان او خاص کر د عمل کې چې کم ده دا خزینه ته ټریننګ ورکوي پیدایش سره غي په دې باندې پوي چې دشمن هم څوک ته او څنګه ده او تاسو ته څه کول پکار دي نو دا غي خزه فوجي ده سړی فوجي ده الکه فوجي ده بوډای فوجي ده هر څوک فوجي او ځکه دشمن ورته پیژني او زمونږ د عربیان ماشاءالله نویګانی دي چې ته خ کپڑا دی الته استي چې خې مزیدار دغه چوبې کوغې وغیرہ وغیرہ دا شیونه چې ته خ اتر دی مغې ته استي چې ته خ خزه دالته وراسته چې ته خزه هغه په دې مخته کړی او دغه بچی من دغه پلار ګوري کنه پلار ګوري چې زه کټېګم نو گاډي بم څنګه ویو کور بم څنګه ویو پلاټ بم څنګه ویو دا به څنګه نو ماشومې په مغه کې رالي او زمونږ دا چې کوم مذهبي خلک دي دا غمشوم غونتی وي دومره وي هغه خودل حنفي او دا دی بندي دي او دا بریلی دي او پام کوله سونه اوچت نه کی او دلته ګمرا نشي او جمعه لاړ نشي او وړوګوي نه دا ټریننګ ور کوي نو چې کټ شي نو دماغ کې دومره پاخوي چې قران په ختم کا فرق په ناراض دلو مونږ تاسو کې داسې ملګری شته قران وایي ته بنه وایي چې څه چل دی څه چل شوی خوب نه مني باسي درې عمل غوړل الله خبره هغه ځای نه جوړ کړی ورته کچيري به حیثیت مسلمان د مسلمانانو زموږ اجتماعي نظام کې دا شی موجود وي چې مونږ د کېجی نه او د پرپ نه او د واټوالي نه د ماشومان دا تربيت کوله چې مونږ مسلمانان یو مونږ مجاهد یو مونږ به ولې لاندې عمر تیرو او مونږ به ولې د چا لاندې عمر تیرو نو زمونږ د قوم او بیا چې مکای کله راشي نو همیشه د پر ګټه به اندغه خلکو کړی بهرحال نو جګړه کوا او تیار اوسېګا او مؤمنان هم تیار وا په جهاد باندې عسى الله نجدي د چې الله ان يكف بند بکی باسا جنگ الذين لو کسانو کفروا چې کافران دي او زموږ خدا سے بدقسمتی ده داسې خلکم پکښتا چې وي جهاد نه اډوایا ما او دلیل څه وای ته یو کافر مړ کې جهنم ته به واسطه او مونږ به یو کافر یو سړی مسلمان کو څلوي خورځي بوله کې جنت ته بلاړ شي نو تخشوي کزه نو نعوذ بالله دا د پیغمبر نه مو خيار دی د الله نه مو خيار دی او د قران او د حدیثو د هر خبر نه دی او خدا په دې باندې الله نه پوي دو نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوي او ایت دا څه کو او پیران په قران هغه خاصم زموږ مذهبي خلک تقریبا 99% دی بل سیټ کړي او د امیان لخدي چې جهاد ورته وایو د منډه کړی وي او ساری ور کړی الحمدلله نږدې چې الله بند کی جنگ سختی د هغه کسانو کفرو چې کافران دي والله تعالی اشد ډېر سخت باسن په جنگ کې جګړه نه یریږي نو د الله جګړه ډېر سخت ده جیل نه یریږي د الله جیل ډېر سخت ده سزا نه یریږي د الله سزا ډېر سخت ده او اشد تنکیلا او ډېر سخت په سزا ور کولو کې کافر ته هم چې جهاد کوي تاسو سره جګړه کوي من یشفع څوک چې سفارش وکي شفاعتن سفارش حسنتن د نیکار خاص مراد ته جهاد ده ځکه چې جهاد لپاره ته یو مجاهد تیار وي قران لپاره تیار وي یا بلیو نه کوي دا یکل له وی باغ د پاره نصیب برخه من هذا اغینا ان تا یو سړی په نیکی برابر کو نو الله بتا ته هم اجر درکړي
اگر کني کوي باغه کوي خو چون کتاب برابر کړي دي نو داغه اجر کې به تم شریکی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې استاد اجر نه کمې نه راځي تا یې سینې الله نه ورکي خپل یې سینې ورکي ومن يشفع شفاعة او څوک چې وکي سفارش سیئه بد ان یو سړی بلې مجبور کو په ګناه باندې یا ګناه ورته خدلا یا كله نو وی با اغا کفلن حصدار وی با اغا ته حصہ من حد اغینا اغا ته به می سور کولې شي عمل باغه کوي خدا د وجنه به کوي نو سزا به اسلام پکې وي و اذا هر کلا حییتم چې تاسو تحفه ورکوي ډالۍ ورکوي او معنی دا چې سلام کوي تاسو ځکه چې دا عربیانو عادت وغیب ویل حیاک الله لکه موږ پښتو کې چې وایي ستړی مشي په خیر راغلی خیر اوسې هغه هم دا غرنګي او اشاره د سلام نه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې يهوديان په تاسو باندې په دې سلام باندې ډېر تاسو باندې سوځي دا ټکه دومره بهتر دی السلام علیکم سلامتی دی پتا سو امن دی پتا سو د الله د صفاتونو نه صفت ته او دعا د بهترینا نو کلم چې څوک سلامو کی او دعاو کی بتحیه په دعا سره یعنی په سلام سره فحیو نو تاسو هم جواب ور کوي دعا ورته کوي لفظي معنا یعنی جواب ور کوي باحسن خیستا من هد اغینا السلام علیکم دا چوي نو تو ورته وایا وعلیکم السلام ورحمت الله اغه بهتر ورکا ځکه چې السلام علیکم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لس نکیانه السلام علیکم ورحمت الله شل نکیانه وبرکاته دیرش نکیانه اغه ویل چې السلام علیکم نو تو ورحمت الله ور سره کا اغه السلام علیکم ورحمت الله ویلی تو وبرکاته ور سره کا اغه نه بهتر وګرځوا او ردوها یا کم از کم عمر واپس کا څومره چې تا ته دعا کړې ده السلام علیکم وعلیکم السلام یا وعلیکا او پتا باندې دې هم سلامي ان الله بشکل تعالی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې طریقې خود لیدي چې نو ولاړ خلق دې په ناست باندې مشران دې په کشرانو باندې روان دې په پیدل باندې او دې سره مینه زیاتیږي حق ته د بل مسلمان د سلام اچول کول پکار دي صحابه کرام دې لپاره وتل بازارونو ته چې یو بل باندې سلام واچي ځکه چې نکیانی دي یو سلام باندې لس نکیدا دوا الفاظ دی ولې شل درې دی ولې دیر او چې ونی کلی قبول شو جنت دې ثابت کو ځانتا ان الله بشکل کان د علی کل شیء پر شی باندې حسیبا حساب کوونکې دا وړ نکیانی به الله تعالی ته حساب وي نه دی وجندا کوا الله الله لا اله نشتب المعبود الا مگر هو اغد ليجمعنكم خامق بجمع کی تاسو الى يوم القيامه ورځ د قیامت لا ریب شک نشتا فی باغه کې مؤمن اصدق سوق ته ډیر رښتینه من الله په مقابله د الله حدیثا په خبره کې الله نه زیات رښتیا خبره ده چا ده فما لكم بس شوی دی پتاسو فی المنافقین د منافقین په باره کې داغي په حق کې څه چل شوی دی ولې داسې کوي د منافقانو په باره فئتین چې دوړل شوی والله الله ارکسهم اپټکل اغي او راوي غرزول اغي ذلیل کړل اغي دا چې کله دی واپس شول د احد نه ادرس وکسان نو بیا بازو صحابه کرام ویلي چې نه مسلمانان دي بازو ویلي چې نه مسلمانان نه دي چې جهاد ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ باندې تیار وو او انکار وکړ د الله د حکم نه څنګه مسلمانان دي نو دا به سونه بکدل مسلمانانو کې نو الله تعالی فرمایي ولی تاسو د منافقینو باره کې دوه ډلې الله اپټکل لاغي الټه کړل بما کسبو په سبب د اعمال چې هغه کړیو خپل عمل نتیجه هغه تلاړه چې ذلیل کړل اتريدون تاسو غواړئ ان تهدودا چې تاسو هدایت ورکړي لار او خایي من اغچات اضل الله چې گمراه کړی وي الله نو ته لار او خای چې الله گمراه کړی ومن يضلل الله او اغثوك يضلل چې گمراهي کی الله الله فلن تجد تبون مميله غيد پار سبيلا سلارا ان لار د خلاصي دغه چې الله گمراه کړي به ته څنګه خلاصوي شي ودو اغي غواړي منکای لو تکفرون چې تاسو هم کافر شي کفر وکي کمال کڅنګا کفروا اغي کافران شل فتکورون نشي بتاسو سواء برابر فلا
تتخذون من سیتاسو منهم د اغینا اولیاء دوستان حتی تردی یهاجروا چاغی هجرتو کی فی سبیل اللہ د اللہ پلار کی دغه چالت خو کفری نظام دی بیگا یو سوالم شوی واغه جواب ما ورکړ نو نن راضی په نور آیتونه کې هم نو کچیر یو ځای کې ته اوسېږي او الته نظام د کفر وی او بل ځای ته ملاویږي او الته نظام د اسلام دی یا نسبتا اغنه خده نسبتا اغنه خده یا کم از کم ته انفرادی عبادت د الله په مرضی کولای شي نو الته نبوزي بیا خامخا او دا آیت خو خاص د مکه پورې او یا بل داسې حالات برابر شو ځکه چې ستا وجود الته کفار ته فائدہ ورکړي ا فائدہ ورکړي تا ته ځان کم ښکاری خود الله په نسبت باندې خدا سينه ده کنه د یو ساده غونته مثال ده چې کله ابراهيم عليه السلام هغه نمرود ور کې واچو نو هغه ډېر غټ ورو او څو میاشتې بلو نو ایو مرغۍ هم خپل جبه کې تر تکي خو ځیا کا چوکو ته سوي څوک سوي او هغه په دې چونچ کې په خپل هغه کې یو ګوټو ببر اغستی او په دې ور بیا چولې نو چا ورته ولې چې ستا دومره وس چرته دی چې ته دا ور مټي وای مان الله زما د طاقت پختنه کوي زما دومره وس ته زما دا کوم او باقي ور مړي نه مړي دا الله کار نو ته د خپل وس مطابق کار کوي نو حتی یهاجر فی سبیل الله تر سوچ هجرتو کی غید الله بلاره کې فین بیا کچره تولوا وغی مخواړو فخذوهم نو اوینی سی راګیر کوي قید کوي وقتلوهم امړی کوي حيث وجدتموهم چرته کې چې بیا ممیا غوي دا منافق ځکه د حقیقت کې ملګری د کافر دی او فایدمند د کافر د پاره ولا تتخذوا او مجړوي منهم د اغوین وليا دوست ولا نصيرا او مددگار داس خلکو نه مدد ما اخره او مې ملګرتیا کوا الا الذين ها هغه کسان یصلون چې یو ځکیږي تړل کېږي ورزي الی قوم یو قوم ته داس یو قوم ته بینکم چې تاسو منځ کې و بینهم د غیب منځ کې میثاق معاهده ده لاړو پناه واغسته داسې قوم کې چې تا قوم سره معاهده کړی ده نو دې ته بس نه وای او جاءوکم یا راشی تاسو ته حسرت چې تنګی شي وي صدورهم سینې دا غي ان یقاتلوکم چې جګړو کې تاسو سره او یقاتل یا جګړو کې قوم او مخبل قوم سره جناب کې داسي وي چې جنگ نه تنگ دي نه تاسو سره جګړه کوي نه کافر سره ولو شاء الله دې تم سموایا ولو شاء الله قد الله خو خشوي لسلطهم نو غالب کړي به وي مسلط کړي به وي دوی علیکم بتاسو باندې فلقاتلوکم نو دوی به هم جنگ کولای تاسو سره چې جګړه نه کوي به جګړه مکو او یادا سے قوم سره پناه واخلي چاغي سره تا معاهده ده نو بیا مرتسم وایا فإن اعتزلوکم بیا کچيري اغوي پریک دی تاسو جداشی فلم یقاتلوکم او جګړه نه کوي تاسو سره والقوا او واچي یعنی واسطه تاسو تر واسطه الیکم تاسو ته السلام پیغام د جوړي صلح پیغام تاسو باندې سلام یعنی تاسو ته جوړ پیغام را واسطه جګړه نه ایثار شول نو فما جعل الله نو نه د جوړ کړي الله لكم تاسو د پاره علیم په دوی باندې سبیلا سلارا بهانا بیا ما مړکوا دغه چې jihad د کافر د مړکولو د پاره نه jihad د کفر د ختمولو د پاره د اغې د سرنګو کولو د پاره د اغې د ذلیل کولو د پاره یو ور چې تا فتح ومنده بیا د مړکول به مکو د ځن خلکو شوق وي د مړکول او د لولو دا تابع حکم نه د الله ها اعلی کلمت الله کوي لار کې چې د تکم رکاوټ ته هغه لري کا هغه په ژوند لري کیږي کده مړکول کاری هغه کوي فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون دا یو بل ډله د یو پنځم ډله د منافقینو آخرین سجدون تاسو به عمومي آخرین ځن نور خلق یریدون چې هغه غواړي ان یامنوکم چې په امن کې شي تاسو نه و یامنو او په امن کې شي قوم هم د خپل قوم نه خو چل کوي هغه سلام الله رسول الله تاسو سره الله رسول دا سي دوړ سره تعلق ساتي چې اړونه ګټوي چې ګټه کومه یا اړیو سره وري چې مالار ور سره دا اکثر منافقین دا کوي کلمہ هر کلا ردو چراو ګرځول شي ال الفتنه فتنه او فساد تا شرک دا اور کی صوفیها نو ورننوزی اگے کی
امن غواړي جګړه نه کوي دوستی کوي تاسو سره دوستی کوي کافر سره خو چې کله ورته مکمل او شي د مسلمانانو خلاف یا د فساد د فتنې مکورته ملاو شي نو بیا انکار نه کوي بیا ورنه نوځي نو وګرځولای شي باغې کې ورنه نوځي باغې کې فإن لم يعتزلوكم بیا کچيري دوی پڅنګ نشي تاسو نه ډډې ته نشي سایډونه کی تاسو نه ويلقوا اوانه چي الیکم السلام تاسو ته پیغام د جوړي ک جوړونه کی او سایډ ته کیږي نه ويكفوا ايديهم او بند کی خپل لاسونه تاسو نه فخذوهم نبيادیم راونی سي وقتلوهم امړی کوي حيث ثقفتموهم چرته کې چې بیا ممیدای دغه نظام د غټ نقصان نه دي او چلیان دي واولائکم هم دا خلق دی جعلنا چې مونږ کړی د لکم تاسو تعالی په دوی باندې سلطانن دلیل مبین اخکارا د دې په خلاف باندې تا اجازت او دا اجازت نامه تا ملاو ده نو بیا کوا بیا خیر دی وما كان لمؤمن او ندی مناسب ان ندی جائز مؤمن د پاره ان يقتل دا چې مړکی مؤمن یو مؤمن مسلمان الا مگر خطا په خطا سره دا مؤمن ته جائز نه دي چونکی جهاد خبرې دي د مرګ او د قتل خبرې دي نو دا مجاهد بیا داسې زورور شي چې د مرګونه ورته زورور آسان ښکاری بیا نو دی جن الله فرمایي چې مؤمن بنوجني ها که خدای کې مړ شو مثلا دز دی په بل چکو داو لګیدو یا تا ویل ک کافر دی وغه مسلمانو یا ډاکټر انجکشن دی وه یا گاډي ډرایور ورده قصدن دی نه کول خو د خپل احکامات به د قتل خطا خو خطا در نو شو ومن قتل او څوک چې مړ کی مؤمنن یو مؤمن خطا په خطای غلطی سره فتحریر نو آزاد ولدی یعنی آزاد دی کی رقبت یو سټ یو غلام مؤمنه چې مؤمن وي ځکه چې دا د هغه ته ژوندۍ ملاو شو دلته دوی و ژوندۍ او خوړه مؤمن مړ کو په غلطی سره نو الته غلام آزاد کو د جیل نه او یا د غلام چې کم د غلامانی نو دادا سي شو لکه مسلمان ته چې ژوندۍ ورکړه مؤمنه مؤمن ودیه او دیت باور کوي مسلمه روغ جوړ صحیح سالم یا ودیه مسلمه او ورکول دی دیت تسلیم کول دی د دیت الی اهلی دا وارثانو ته مقتول چوک څخه مرشوي دغه خپلوانو ته الا ها اندا یصدقوا چې هغه معاف کی صدقه وکي یعنی معافي کی هغه کور ولا ناخلی دیت بیا دې باندې کې احکامات دي سلوخان یا 200 غواګانی او یا 2000 درهم او همدغه رنګي دینار زر تقریبا راځي نو دا بیا ورته ور کوي او ډول جوړه ده فإن كان بس کچری وی من قوم د قوم عدو لكم چې تاسو دشمن دي ان دا مړ او شیطان د داسې قوم نه د چاغه سره تا دشمنی د خپل نه د اسلام دشمنی لکه مونږ چې انډیا سره دشمنی دا وهو او دا د کم سره چې مړ کړي دي مؤمن دي فتحرير رقبه آزاد ول د غلام دي مؤمنه د مسلمان نبی دیت نشتا یو غلام آزاد کی وین کان کچریوی من قوم داس یو قومنا بینکم چې تاسو منځ کو بینهم دغه په منځ کې میثاق معاهده ده فدیه دیت مسلمه سپارل شوی سپارل دی ان سپارل د دیت دی الی اهلی دغه وارثانو ته ځکه چلته خطا معاهده کړی ده معاهده خلاف ورزی بنه کوي بیا وتحرير رقبه او آزاد ولد غلام دی مؤمنه چې مؤمن وي فمن لم يجد بکسوک نمومي غلام طاقت وسی نشتا فصيام رجيدي شهرين 2 میاشتې متتابعين سبل پسې پرل پسې منځ کې قضای نه کوي قضایو کا سر نه بساتی توبه من الله دا توبه د الله طرفنا ان ګرځیدل دی الله تا دا وکینو الله تبارک شي بیا ما بدی کی الله وکانه الله تعالی علیما بوها حکیم خوند حکمت ولا ومن يقتل او څوک چې مړ کی مؤمن متعمدا فقصدا فجزاؤه نو بدل دا هغه جهنم دی څلور یا 5 سزاګان الله دلته خودلی دي او ډېر خطرناک خبره ده چې مؤمن مړ کو جهنم
خالدن همیشه بوی فی پاغی کې وغضب الله او غضب د الله علیه باغ باندې ولعنه او لعنت باغ باندې واعد او تیار کړی دی له هغه پر عذاب عظیم لویا چا چې پکسدن مؤمن مړکو موږ عام بادیانو کې بخور لور جنگ جګړه باندې په پلاټونو باندې هم دا غرانګي په دې جهاد په نوم باندې موږ د مسلمانان څومره به دردی سره مړ کړل نو یو مسلمان چا مړ کو جهنم ده لعنت ده غضب ده همیشه به په جهنم کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حج په موقع باندې تقریر کوو د اخیری حج په موقع باندې او نو پښتنه وکړه چې نن د ورځې او د کعبه او بیا یې فرمایل چې د بل مسلمان مړ کول هغه د دې ورځې نه هم ډېر سختي او د کعبه د ورانولو نه هم ډېر سختي کعبه د ورانولو نه هم ډېر سختي او بلکې یو حدیث خدا ده چې شل ور ورانه کې کعبه غې نه هم ډېر سختي دا یو مؤمن وجل بهر الله تعالی دې موږ تاسو معاف کړي او قصاص په خبره کې مدتدا حدیث ویلو یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اذا هر کله ضربتم چې تاسو سفر کوئ فی سبیل الله ته الله په لار کې فتبینوا تحقیق کوئ ولا تقولوا ما وایي لمن اغچات القا چې واچي الیکم تاسو باندې السلام سلام دا مجاهدین تلیو یو سړیو هغه ورته ویل سلام علیکم دی مجاهدین ته ویل صحابه کرام ته او دې مړ کو چې نه دا دروغ نه سلام په یری نه سلام په موږ واچو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی هغه ډېر خفه غصه شو الله د آیتونو نازل کو چې هغه سلام واچو نو بیا ولې تا مړ کو همدارنګه یو مشهور واقعه ده بخاری شریف کې هم ده د اسامه رضی الله تعالی عنہ هغه یو بل صحابیو هغه جنگ کو او یو سړی او کافر او ډېر تیز جنگیدو خبر دی یو ځای ته گیر کو داسي چې گیر کو نو چې کله دی واه په نسی باندې نو هغه ولې چې لا اله الا الله نو اسامه په گزارو کو دا بل صحابي تی ایثار شو او اسامه په گزارو کو مړ ناغه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې دا سکارو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه راوخت چې رښتیا و هغه د یری ویلی و وای تا د غزل شلول و چې د یری ویلی او تا د پدو دغه ویناغه جنگي دوه زیات موږ سره چې هر څه کې دوه چې وی ویل چې لا اله الا الله بیا دې ولې مړکو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او یو ورنا مسلسل ویلې زبد کلمې جواب قیامت کې څه ورکوم زبد لا اله الا الله جواب څه ورکوم زبد لا اله الا الله جواب څه ورکوم زبد لا اله الا الله جواب څه ورکوم او اسامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ویل چې کاش چې مسلمان نه وي اوس مسلمان شوی دومره ماته د خپل ایمان او هغه جهاد هغه کارونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلسل د بیان د وجنه هغه سپک خارج شول ان په جنگ کې چې اگر کوي خو وي چې لا اله الا الله به نه مړ کوي دا مؤمن د الله په نسبت ډېر عزتمند دی دا موږ خپل ځان داسې به قدر به عزت اخکاری یا بل چا د به عزت به قدر اخکاری دا څنګه دا ډېر عزتمند دی د الله په نسبت او بیا بهانه څومره خجوړ کی وای خیر دې کته مکه کې به ګناه سره مړ شو یا مړ شو نو جنت ته بلاړ شي نو ډېر ټیک خبره کوي چې په جنت ته لاړ شي خود ته چرته سي ته بدل تعالی ویلي ته بدل ته سي الله ویلي چې ته چرته سي جهنم ته همیشه وي په غضب کې او په لعنت کې او تیار کړی دی الله تعالی لوی عذاب نو یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا تحقیق کوي ولا تقولوا ما لمن اغجات القا واچی الیکم السلام فتاسو باندې سلام پیغام د جوړې لست مؤمنا چې کني نه دی دا مؤمن هغه ته مو دا مؤمن نه دی تبتغون تاسو لټوي عرض الحیات الدنیا سامان ژوند د دنیا فائدہ ژوند د دنیا هغه سړی سره څه غړې وي دي واغستي یا بل داسې دنیا د پاره فایند الله بس الله سره مغانم غنیمتون دي کثیره ډېر الله سره ډېر الله د پاره کار کوه الله به ډېر درکې کذالک هم د غرنګي کنتم وای تاسو من قبل دین وړاندې فمن الله بس احسان کو الله تمام داسې کافر وي گمراه وي یا تم داسې جهاد نه کو بل شان په بل لار روان او مشرک بدعتي وي نو الله تعالی برابر کا فمن الله بس احسان کو علیکم بتا سبحانه فتبینوا تحقیق کوي دا دوباره تاکید د پاره ده تحقیق وکوي هم دا رنګ به گزار نه کوي ان الله بشک الله کان ده بما تعملون فعملون چې تاسو کوي خبير خبر
لا یستوی برابر ندی القاعدون ناست خلق من المؤمنین د مؤمناننا مؤمنان چې ناست وی غیر اولی ضرر کم چتا د ضرر ولا ندی یعنی عذر نشتا عذر نه بلا عذر جهاد توته نه ده ندی برابر ناست خلق د مؤمنانو نا چې عذر نه والمجاهدون او مجاهدین فی سبیل الله الله بلا رکب اموالهم او چې جهاد کوي په مالونو خپل سره او انفسهم وزانونو خپل سره دا برابر ندی روغ جوړه کور کې ناشته او بل جهاد تتل دے دا دواړه برابر ندی الله طرفنا فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړه دے الله تعالی مجاهدین ته باموالهم سبب د دې باموالهم په مالونو د دوی ځکه چې jihad کې په خپل مالونو سره او انفسهم خپل ځانونو سره علی القاعدین په ناس ته باندې درجه یو درجه دا الله تعالی بلند کړی دی په یو درجه سره د چانا هغه مسلمان چې کور کې ناس ته وکلن او هر یو سره وعد الله وعد د الله الحسن د جنت د ناس دې د ابم جنت تزي دغه چې مؤمن دی خود درجه کې بلاندې وي مجاهد نه بلاندې دا هغه وخت کې چې jihad فرض عین نه چې فرض عین بیا خو اوسې بیا چې نو ته بیا سره مسلمان نه پاتې کی وفضل الله او فضیلت ورکړه دی الله تعالی المجاهدین مجاهدین تعالی القاعدین پناست باندې اجر عظیم بدل درجات درجی دی منه د هغه طرفنا ان د الله طرفنا ومغفرة او بخنه او رحمتا او رحمت دی وکان الله دی الله تعالی غفور الرحیم ما فکون ک مهربان درنی مشیګل ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه چې مړکې روح اخلی فرشتي ظالمی چې ظلم کړو دا آیت ډیر خطرناک ته د هغه چا د پاره چې هغه هجرت نه کوي او د کافرو ملک اوسېږي د کافرو خدمت کوي او د الله د دین هغه سي عبادت نشي کولای څنګه چې پکار دی هغه څه نشي کولای نه د دین چې کلا روح اخلي فرشتي دا ورته وایي هغه کسان یقینا هغه کسان چې مړکې فرشتي ظالمي چې ظلم وکاو انفسهم په خپل ځانونو باندې قالوا توبه وای دا فرشتي فيما كنتم سحال کې وي څه دې کول دلته څه کول قالوا غيب اوای كنا ومنغا مستضعفين چې کمزوري شو په الارض پزمکه کې مونږه کمزوري وسم نو غریبان وسم نو قالوا ولا غي ان غيب ورته اوای الم تكن ايا نوا ارض الله اسمکد الله واسعه فراخا فتهاجر هجرت دکړې فيها باغه کې بل خو تلې بل وطن ته ولري لګوتونو نو غوډي چې تاسو اجازه وي پکې فاولائک بسمغه کسان تاسو خپل اندازه ولګی دا چې سوال کړي دا عموما افغانیان خلک دي او د دې اکثر خلک په جرمني انګلند کې لګ ډیر دي زموږ پاکستانیان هم کم نه دي دا دغه خلاف په بنیاد نه وایم خو هغه سوال دغه طرف نو کم کسان چې پاکستان ته راغلي دي د هجرت په بنیاد باندې دا غي عقیده عمل تعلیم خوی وغیرہ وغیرہ حتی کہ چکور وغیرہ ارسی وګورئ چې دا څنګه دي عقیده به برابرې ما افغانستان لیدل ما زړه مشوالینا زموږ ترشتیم زړه دنه نه پیژنم داخله ډیر مالدار سړی وو چته یو لري چاولې چې وای جهاز دی وای زمونږ د ظاهر شاه کو ټیکټر هم شته نو یو بادشاہ ټیکټر ودا ټول قوم ولا ویل چې زمونږ شته داسې زمانہ و یو غربانه و چې گاډه خطو نو دوه کلندران ور پسې هغه کانی یا لرګي ګرځول چې غون داسې خطه بنشوي کانی ور پسې راوچو چې بریک د بریک اوس دغه گاډي او پجیرو تجیرو او لند کروزر او وغیرہ وګورئ تاسو هم دغه رنګي هغه سبقونه وګورئ مدرسې وګورئ علم وګورئ یعنی کم شی دی چې الله ورنکو دلته کم شی دی چې الله ورنکو دلته او د مقابله کې چې انګلند ته لاړل نو شاید یو شی یا جرمنی ته چې دولت الله ورک شاید اگر کلوګه به زیات شي وي ان شاء الله لوګه به ختم نه خو بل علم نه عقیده نه عمل نه عزت نه هم دا غره کې ټول
او بیا وایي چې ولی امریکای کې څه چل دی. بهرحال نو او وایي څه چل دی وایي کمزور وما نو ورته وایي ولی د الله زمکه لویه نه وه فتهاجروا فیها هجرت به کړی وی په هغې کې فاولئک بس همدغه کسان دي مأواهم ځای به د دوی جهنم وي. ډېره خطرناکه خبره ده. وساءت مصیرا او ډېر بد ځای د واپس د تلو دی ورتلو دی نه د جهنم ته. ها ځنو ته اجازت شته الا المستضعفين مگر هغه چې کمزوري وو من الرجال د سړونه او النساء او د زنانونه والولدان ماشومان لا يستطيعون چې طاقت نه لري نشي کولای حیلتن سفر چل حیلا چلته وای د سفر چل نه ورځي وتلې نشي پټ نشي وتلې ویزا نشتا یا بل سر مسالې دي ولا يهتدون سبيلا او نه موملارا دته به اجازه شته چې التپاتې وي لکه مکه کې پاتې وو یا بل ځای نه چې هجرت کیږي التپاتې وو. فاولئک مسمدغه کسان اصل الله چې الله ان يعفو معاف کی لری کی انهم د دینا بوج دغه گناهونو سزا. وکان الله تعالی عفوا غفورا معافی کون کے مہربان. ومن یهاجر او څوک چې هجرت وکي پریک دی دا وطن د کاروبار او د هر څه من بیتی د خپل کورنا ومن یخرج او څوک چې وزي من بیتی د خپل کورنا مهاجرن هجرت کوونکی وی ال الله الله طرف ته او رسول او د پیغمبر طرف ته. څه مراد ده؟ احکامات د الله پورا کولو د پاره او طریقه د پیغمبر کولو د پاره ثم يدركه الموت بیا راشي باغ باندې مرګ فقط نو بتحقیق سره وقع ثابت شو اجره اجر داغه علی الله په الله باندې الله ورته اجر ورکی. وکانه الله تعالی غفور الرحیم معافی کون کے مہربان کی. واذا ضربتم وکل چې تاسو سفر کوئ فی الارض پس مکه کې فلیس نشت علیکم بتاسو باندې جناح گناہ ان تقصروا چې تاسو قصر وکئ شارټ کئ شارټ کمول توای فرض 2 رکعات او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چرې په سفر کې کړی نه دي او سوا د سحر سنت 2 او د وترونه ها دا نوافل دي کته خو خدي کوي نو کوا خو زمونږ داسې بدقسمتي ده چې په فرض څوک جګړه نه کوي در سره خو که د نوافلونه دی ورته وویلې چې امکه وایه نه به بیا د خیر نشته او بیا وایي ګورې دا بېدینه دی او غیر مقلد دی وغیره نو بیا کمی کوه او قصر یوازې په دې څلورو کې 2 نه دي نه نورم کمی وکړه آیتونه کم ووایه زمونږ د عام منځونه چې کم دي که نه د جماعتونو کې چې کوو دا تقریبا د کسر منځ دی دا کور کې موږ د کسر منځ کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په عام حالتو کې وګد منځونه سحر مانځ کې به کم از کم 18 آیتونه تلاوت کوو او په سفر کې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ویل او زمونږ ولا ماشاءالله د سحر مانځ کې 3 یا 4 آیتونه وایي ډېر کم داسې اجازهات وایي نه آیتونه کم وایي سجده مختصر کوا او عمر رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کړې و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا د الله طرف نه تحفه ده قبول کا الله په قبولولو خوشالي لالو قبولولو خوشالي نو نشته ګناه په تاسو باندې یعنی دا خلکو ګناه غنل نو ځکه وایي چې نشته ګناه بهتره دا چې کسر دی وشي. ان خفتم که یریدلې تاسو ان یفتنکم دا چې پریشان کی تاسو په فتنه کې واچي تاسو الذين کسان کفروا چې کافران دي دا د جګړې په دوران کې خو سفر عام دی د خیر او د خوشحالي سفر ولې نه حکم پکې د قصر دی. ان الکافرین یقینا کافر کانوا دی لکم تاسو د پاره عدو دشمن مبین اخکارا کافر خو تاسو ښکارا دښمنان دي. و اذا ورکل كنت چتوی فیم بدوی کی فاقمت ودر ولهم دوی تا صلاه منفل تقوم بس ودی دي کی طائفه یودل منهم د دوینا ما کتا سرا د صلات خوف وي د جنگ په حالت کې منځو اخراغه نو هغه وخت طریقې تقریبا 25 طریقې د دي او دلته یو طریقه دی رسول الله تعالی خود لري دینه علاوه چاره طریقه ممکنه و دلته چې کومه طریقه خود لري دا 2 رکعات دي او عام خلکو د پاره 1 رکعت ده. شل کسان مجاهدین دي لست ودرګي تو ورته مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي یا بل د مجاهدینو امیر دی د مخ کې شي دا لست دې سره جمع ته ودرګي لس کسان دې په پیری ودرګي خواته خوا دغه چلته دشمن حمله ونه کیران شي
نو دی به یو رکعت وکي چې یو رکعت وکي دغه دوه کسانو مونږ پوره شو دی دلار شي هغه لس چې نه د کړي مونږ هغه دی راشي د دویم رکعت هغه پسې وکي نو کور کې څلور سفر کې دوا خوف کې یو رکعت دا دی وکي یا دی لس کسان دو رکعت وکي دا چې وروډي دوه درې په پیرې باندې لستي بیانور وکي دا هم صحیح ده یا یو رکعت یو کو دبل ډیلا دی راشي د دې جمع وکي بیا دې نو باندې راشي هغه رسنه رکعت یو کی دبل دی راشي رسنه دی وکي 25 طریقې تقریبا په حدیثو کې یا د دې مصداقات کې دلی شي خو بهرحال بنیادی حکم دا ده چې کله د جنگ حالت ده نو خپل دشمن نه غافل کیږي ما او دی حکم ته چې کله توجه وکړي نو به حیثیت مسلمان هر ځای کې پکار دی چې هغه د دشمن د پاره تیاری کوي دغه چې مؤمن به مجاهد وي او هغه هر وخت په دې پوهیږي چې زما یو دشمن شته نو چې کله ته یې پدې کې نو ادراوای وډلا فاقمت لهم الصلاه نو قائم کې هغه د پرمون فلتقم نو د درېږي طائفه وډلا منهم دا غوي نما کتا سره ولې اخذوا وادخلي اسلحتهم اصليخ بلې فاذا سجدوا بكل چاغي سجده وکي ان یو رکعت پوره شي فليكونوا نشهد اغي من ورائكم ورست تاسو نه ولتاتي اوراد شي طائفه اخرى اغدل بلا ادویا مدلا لم يصلوا چې منزل کړه نه ده فليصلوا اغيدي منذ کی ما کا تاسرا ان دبل رکعت په جمع کی تاسرا ولي اخذوا اور وادخ لي حذرهم اصليخ بلي واصلحت سامان د بچاو خپل اصلحتهم او سامان او اصلح خپل سامان د بچاو ډال مال یا کم چې د مرچی غناسي طریقه ده او اصلح خپل اغه ته دکینی ودغواړي خوخي الذين كسان كفروا چې کافران دي لو تغفلون چې غافل شي عن اسلحتكم تاسو د خپل اسلحینا و امتعتكم او د خپل سامان فيميلون اغي حملو کی علیکم بتاسو باندې میلتن حمله واحده یوا کګو ته وای کګشي را وګرځيږي را منډي کی یا بمباریو کی ارڅ چي وای ته ورته او تا مخکې د ټوپک یا نور غټي اصلي ورته نیولې دي نشي راتله ولا جناح ونشتا گناہ علیکم بتاسبان ان چرے اکاچیری کا نبی بكم بتاسبان اذن تکلیف میں مطرند باران نا کبارانی او تکلیف ته او کنتم یا ای تاسو مردا بیماران انت دعو چې کېګ دی اسلحتکم اصلح خپلې غټ اصلح نشي راغسته باران دی یا بیماری وړې نشي د مضبوطی اصلي نو وخذو حذرکم رواخلی سامان د بچاو خپل د ورکوټه سامان رواخلی دا کم از کم دا کبارانی ځان سره ټوپک ته ماچا راغستل شي کدا غټ نشي وسته یا د دې جنگ په حالت کې ان الله بشکال اعد تیار کړی دی للکافرین کافر زبر عذاب مهین رسوا کون کې فاذا به هر کلا قدویتم چې تاسو پورا کوي الصلاه منذ فذكر الله یاد کوي الله تعالی قیاما په ولاړی وقودن په ناستی والا جنوبکم اپاړخونو خپل باندې په هر حالت کې الله یادوي فاذا اطمئننتم بهر کلا چې تاسو اطمئننتم په امن کې شي حالت د جنگ نه ده جوړه د عام حالت تی نفاقیم الصلاه قائم کوي منځ ان الصلاه بشکد منځ كانت ده علی المؤمنین په مؤمنانو کتابا فرض موقوتا په مقرر شوی وختونو باندې هغه وخت بیا داسې مکوا چې مخکې کا ورستو کا یو ځکه نه بیا په خپل وخت باندې منځ کوا ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه چې بهتر اسلام کم دی وای منځ په خپل وخت کې او نور حدیث دی په اول وخت کې ولا تهینوا سستی مکوي فبتغاء القوم پلټول د قوم کې قوم کافرو کې ان تکونو کچری تاسو تعلمون علم نه درته وای کچری تاسو دردمن کیږي فانهم بشک اغوی هم يعلمون دردمن کیږي کچری تاسو ته تکلیف رسی جنگ کې خوږیږي زخمی کیږي او ستړی کیږي وغیرہ نو هغه دغه جسم لري هغه هم کیږي داسې کما تعلمون لک څنګه چې تاسو دردمن کیږي وترجون او تاسو امید لري دا تاسو فرق ته هغه او تاسو امیدوار یې من الله د الله طرف نه ما د هغه شی لا يرجون چې هغه امید نه لري رجا امید توي نو ته خو د ثواب د جنت امیدوار هغه خدا نه لري وکانه الله تعالی علیما پو حکیما خوند حکمت ولا
ان بشکمغا انزلنا نازل کړو الیک تا تا الکتاب کتاب بالحق په حق سره لتحکم د پاره چې ته فیصله وکي بین الناس په من د خلکو کې بما پاغا اراک الله چې خود لیدی تا ته الله د دې شان نزول کې یو درې کسانو بشر بشیر مبشر ورونه ودا او دا یو په کې لګړ منافق او ورانکار یو دا ټول خدایو په کې لګړ ورانکار یو او الته په مدینه کې خو کمی او کمزوري او غریبي وا نو اوبرک زمانو دا نو رفعای صحابیو دا هغه کور ته هغه غله راوړه او غلې هم میدا سپین وړي راوړل او دی ولیدل نو شپې د سټ نه دیوال مات کو او دا وړي پټ کړل چې پټ کړل چا پټ کړل اخوا دی خوا نو چا ویلې چې د دې کور کې بیګا اور لګیدل او د بشیر دی په کور کې نو معلومیږي دا چې دې پټکړی وو او شپې بیا په روټي په خوله هغه پوښول چې موږ معلومیږي نو وړي راوړل دی يهودي په کور کې وغورځول دغه کور مخې ته واچول او څه اصلاحه هم او بیا په غي الزام لګاو نو د دې اترس وې هم مخلص مسلمان او قطاده نو دی راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه دراتلو نه مخکې شکایت وکړو چې په موږ باندې الزام لګی دغله او دا نو نږدې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په حق کې فیصله کړې وې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان خو دی نو الله د آیتونو راولېګل چې خائنانو د پاره جګړه مکو او دا خائنان دي خیانت هم دی کړی غلا هم دی کړی دا نو ان انزلنا بشکم نازل کړو الیک تا تعال کتاب بالحق په حق سرا لتحکم چې فیصله وکي بین الناس د خلق په منځ کې بما اراک الله فاغه چې خود لیدی تا الله حکم عام دی اوسه پوری تا الله قران درکو علم درکو پوهه درکا نو انصاف سره فیصله کوه دروغ یا چا سره زیاته یا کمه مکو ولا تکن مکیگت للخائنین خیانتګرو د پاره خیانت کوونکو د پاره خصیما جګړه کوونکې جګړه مار واستغفر الله او بخنه وغواړه الله نه ان الله بشکل تعالی غفور الرحیم معافی کوونکې مهربان دی ولا تجادل او ته جګړه مکوا عن الذين او خلق طرفنا د پاره د خلق یختانون چې خیانت کوي انفسهم خپل ځانونو سره هغه د پاره جګړه مکوا ان الله بشک الله لا يحب نخوخي من اغسو کان چې وی خوانا خیانت کوونکې اثیما ګناګار یستخفون اوی پټي من الناس د خلقنا ولا یستخفون نه پټي ان نشي پټولې من الله د الله نا وهو او اغا ان الله ما هم اوی سره د از اغا وخت یبیتون چې اوی د شپې مشورې کوي ما د اغا خبره لا يرضى چې نه خوخي الله من القول د خبرنا شپې به داسې خبرې داسې معاملات داسې جرګي یا داسې ګناه چې الله خو خنئ وکان الله د الله تعالی بما يعملون په عملونه چې دوی کوي محیطا ګیرون کې احاطه کون کې غیر اچون کې ها انتم واوري تاسو ان تاسو دای بیا ها اولائے امدا خلقی جادلتم چې جګړه کوي تاسو عنهم دا غوي طرفنا فی الحیات الدنیا پښوند دنیا کې ان تاسو خو جګړه وکي پښوند دنیا کې فمن یجادلوا بسوکت چې جګړه بو کی الله سر عنهم دا غوي طرفنا یوم القیامت پورز د قیامت ام یکونو یا څوک دې چې شیب علیهم پاغوی ان اغوی د پارا وکیلا کارساز څوک به دغه ذمہ وار شي د قیامت پورز دنیا کې خو به جګړه وکي قیامت کې به څوک کوي من يعمل ومن يعمل او څوک چې عمل وکي سوء اند بدای څوک چې عمل وکي بد او یظلم او یا ظلم وکي نفسه په خپل ځان ثم بیا یستغفر الله بخنه وغوړي د الله نه یجد الله نمومي به الله غفور الرحیم معافی کوونکی مهربانا او بمومي ملاو بشي ومن یکسب او څوک چې وکي
کار ته ویل کیږي ګټي ته ویل کیږي څوک چې وکي اسمن ګناه فانما بس بشک خبره دا د بل نه ده یکسبه چې ګناه د هغه ان عمل د هغه ان نتیجه د هغه علی نفسه په خپل ځان ده نقصان د خپل ځان ده وکان الله د الله تعالی علیما پوها حکیما خوند حکمت ولا ومن یکسب چوک چې کوي خطیئه خطا گناہ او اثم یا گناہ عام خطا وړه گناہ یا غلطی سره یا گناہ بقاعده ثم بیا رمی وشتلو ته ویل کیږي ولی ان واچي یعنی الزام لګئی بیا تهمت لګئی به د اغه بریئا فاغه چاچغه مبرد گناہ کړي نه دا صاف ستر ده نو بیا گناہ الزام لګئی په بے گناہ باندې فقط نو په تحقیق سره احتمال د اوچت کو یعنی بوج اوچت کو بهتان و اثما او گناہ مبین اخکارا لویا گناہ وکړه چې عمل بد کړي نه وي او ته په الزام لګي چې د کړي دي داسې ولولا فضل الله کچيري نه فضل د الله عليك پتا باندې ورحمته او دا غب رحمت مهرباني لهمت نو تا اراده کړي و طائفتن دی ویډلې منهم د اغوینا ان يضلوک چې گمراه کیتا نو یډلی معنا بیا اورا لهمت نو اراده کړي و طائفتن یوډلی منهم د اغوین ان یضلوک چې گمراه کیتا بنو ابیرق بشیر مبشر بشر اغه اراده کړي و وما یضلون اغوین نبی لاری کوي ان نیشی بلاری کوله الا مگر انفسهم خپل ځانونه وما یضرونک او نقصان نشي رسولې تا من شيء هیڅ شي وانزل الله نازل کړي دي او نازل کړي دي الله عليك پتا باندې الكتاب کتاب والحکمت او حکمت وعلمك او خذلی دي تا ما هغه لم تكن چې نوې ته تعلم چې پوي دي وکانا او د فضل الله فضل د الله عليك پتا باندې عظیم ډېر لوی د نبوت چې درکړي دي او نور علم در کړه دي لا خیر نشته خیر فی کثیرن پډیرو کې من نجواهم د مشورو د پټونا پټي خبره توای دا دوا درې څلور دل تجرګه د پټي خبره دې کې وای الله وی خیر نشته او دې کې ډیر لوی تفصیل پروت دی خدای ته وخت مختصر وی تفصیل دا ده چې هر پټکار پټ اراده پټ امیر پټي مشورې پټ تنظیم پټه خبره دا ټولو کې خیر نه نه کې خیر نه ځکه دین واضح ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ شي نه دي کړی ها جنگونو کې بعضی موقع کې دا سراشي هغه به بلا خبره ده الا ها زنه ته کې پټ اجازه ته هغه ده من هغه څوک امره چې حکم کوي به صدقه د صدقه ور کوي خیرات کوي بلا په خبره کوي د خیر او معروف یا د نیکار او اصلاح بین الناس یا اصلاح د خلق په منځ کې هغه ته اجازه ته د دروغ هم اجازه ته ودی وای خیر دی دغه جا جوړ راولي خبره د کړي وا کنزل او تلاړ هغه ته دی ولې چې خدای ته دعاګانې کولې او د وکړه کنزل او هغه ته دعا کول او خسړې ده او دا د لپاره چې دا جوړ وشي په خپل منځ کې یا صدقه ور کوي یا چانه پټه صدقه غواړي چې د الله په لار کې دا ورکا نو د دې به اجازه ته پټ خیر دی ومن يفعل ذلك او څوک چې کی داسي ابتغاء مرضات الله د پاره د لټونې د طلب در زمانتي د الله فسوف نزردن اوتی چې مونږ به ورکو هغه ته اجرا بدل عظیم لوی بدل ډیر لویا ومن يشاقق الرسول ومن اغسق يشاقق چې مخالفتو کی الرسول د دې پیغمبر من بعد ورسل ما د هغه تبین چې ښکار شو له هغه ته الهدى هدایت سی غلار ومندل او پوه شو چې دا صحیح خبره ده او بیا مغه مخالفت کوي ويتبع او پیروي کوي او پیروي وکړه غیر سبیل المؤمنین سوا د لار د مسلمانانو نه امت اجماع توای کله چې امت په وی خبره باندې راجم شي او د هغه مخالفت کوي دغه سره مراد ده نو دی اول مصداق صحابه کرام دغه جگہ مجتمعی دی په احکامات او اکثر باندې ډیر معمولی غونته فرقونه ډیر معمولی شاذ و نادر یو صحابي چې ترای بدله د بل صحابي نه
اکثر هغه متفق دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلو یا په نور چې څومره اختلافي و غیره مسلې دي. دینه بعد بیا ورپسې اولنی خلق چې هغه لګ نږدې خپل ورسته خدا تقسیمیدل اول څلور بیا نور ها اوس خو ارجمات یو بل فرقه ده او په نوم باندې ټول وای مونږ الاهل سنت والجماعت یو او کوي کار د ګناه نه د خو جماعت نه وای نه د جماعت نه وای او کوي په بدعات شرکیات نو نوم سره نه کیږي نوم سره هیڅ نه کیږي اگر ګډیر خنوم په ځان باندې کیږي خو کچېره مسلمانان په وی خبره متفق شول او یو سړی په کراغه په بل طرف زی نو ويتبع غیر سبیل المؤمنین او پیرویو کی علاوه د اغلار نه چې د مسلمانانو دا یعنی اجماع امت نه په غلط لار روان شي. دی باندې کې به یو حدیث ته هغه سړی واوري بس بیا پويږي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې زما امت په گمراهی باندې نه راجم کیږي چې دا امت په کمی خبره راجم شو نو معلوم شو چې دا خبره صحیح ده دا پہچان ده دغه خبره د صحیح والی چې امت په راجم شي دا پہچان ده د خبره چې دا خبره صحیح ده او دا کله کله کیږي او لګ راخته چې راشي په دې ملکونو کې دا سکیږي کله چې ټول ملک په خبره متفق شي تاسو اندازه لګوي بیا چې دا صحیح خبره ده دا صحیح کار ده او چې کومه کې د اختلافات ډیری ناغه کې بیا تاسو بیا تحقیق کوئ نو ويتبع غیر سبیل المؤمنین او پیروي وکړه سوا د مؤمنانو د لارینا نو ولین موږ اړو هغه ما هغه طرف ته تولا چې هغه واوړي هغه خوخه ده نو هغه طرف ته لاړو نو موږ هغه طرف ته ورواړو ونسلیه او موږ به وګرځو داخل به کو جهنم ته وساءت مصيرا او ډیر بد زید د ورتلو وساءت او ډیر بد مصيرا زید واپس کېدو ان الله بشکل تعالی لا یغفر بخنه کوي ان یشرک دا چې شرک وکړل شي به اغسرا ويغفر او بخنه کوي ما دهغه ان هغه ګناه دون ذالک چې دین علاوه دا لمن اغه چاته یشاء او چې وي غواړي دا الله خو څوک معاف کوي معاف کی ومن یشرک بالله او څوک چې شریک جوړ کی الله سره فقط په تحقیق سره ولد گمراه شو ضلالم بعیدا په گمراهی لري سره ایدعونا نرغواړي دوی د دعاګانې چې کوي یا فلانی یا مدد شي یا فلانی یا مدد شي نرغواړي دوی من دونه سوا د الله نه الا مگر اناثا خذي زنانا د اندوانو بوتان متا سلیدلی د خذو شکل نه جوړ کړی او هغه ته سوالونه کوي همدار رنګ د لات او همدار رنګ د غزا دا ټول د خذو په نوم باندې نه کې خذي تیر شي نه کوي یا بده بهرال هغه په نوم باندې بوتان جوړ کړی یا فرشتي او یا ځکه چې فرشتي مؤنث نه دي دا مؤنث نه دي خود دې په ذهن کې دا دی او دی وای دا د الله لونه دي دا د الله لونه دي نو الله دوی نه غواړي شرک نه کوي یعنی دعا نه کوي مگر د زنانونه و يدعون او نه غواړي دوی الا مگر شیطان مریدا سرکشا دی په اصل کې دا یا چې الله نه علاوه بل چا توای دا په حقیقت کې شیطان را غواړي دا سره نه را غواړي چې را مدد شه بلکې شیطان توای چې را مدد شه او دا دلیل د دې خبره چې شیطان ور سره مدد کوي شیطان مدد کوي ورسره الله دې دا تجربه پتا سونه کوي خدا څوک چې کوي هغه باندې تجربه وکړي شیطان چې بیمار وغوړي نو جوړ شي پیره وغوړي نو ورته راشي دا ټول شیطانان دي شپه خوب کې راغی دا یو کړ شیطان دې ورته راځي او ورته وایي د اطمینان او تبو تسلی ور کوي دې لپاره چې ګندا او شیطان به دومره خنه دی چې خپل ځای ته ورسي خو دومره گمراه کوي چې لار نه خطا کی او به نه ملاري کې پرګدي هم نه دا د شیطان طریقې د تنور خای لعن الله لعنت په دی باندې د الله وقال اول لتخذن دا شیطان ویلو لاتخذن خامخبز اخلما من عبادك استاد بندگانو نا نصیبا حصا مفروضا مقرر کړی شوی شیطان دا ویلو اته د آدم علی السلام چې پیدا کړو او زه تی وېستما زبر دین خپل برخه اخلم اب څنګه اخلم اب داسې اخلم ولا اضلنهم او زب خامخ گمراه کما دی ولا امنينهم او خامخ ارزوګان ورکم ز دوی ته باطل ارزوګان
داسې به یو داسې به یو چونکې او چنانچې یعنی اگر مگر خاص کر د پیرانو د مشرکانو ټولې خبرې هم د کرنګي دي په ځان یې جوړې کړي دي هغه ولا امرنهم او زب حکم دیتا فلیبتکن نو سیری بدوي پرېکۍ بدوي کټکۍ بدوي اذان الانعام غوګونه د زناورو سوره مائده آیت 103 کې به د تفصیل ده دا کوم چې او خبه د الله په نوم باندې پرې خدلا نشان بداو زغوګ به ورته کټ کو او یا به بل لکۍ وغیرہ په نشان په لګولو او بیا به ویل دا د فلانی سے بابا سے په نوم باندې موږ منښت کړی دا او دا د فلانی سے فلانی بابا سے په نوم او د فلانی بت په نوم باندې فلانی په نوم باندې نو الله شیطان وایي دا کار به زکوما او د شیطان دا خبره د الله خو نه و چې دلته نقل کړی دا بلکې مونږ ته په دوه لپاره نقل کړی دا چې دا کارونه چې تاسو کوي دا په حقیقت کې شیطان در باندې کوي دا شیطان در باندې کوي نو پرېکۍ بدای سیری بدای اذان الانعام غوګونه د زناورو ولا امرنهم او زب حکم کوم دوی ته فليغيرن نو بدلیب تغییر باور کوي خلق الله پیدائش الله تا د الله تعالی ورکړې شوی شکل به بدلی دیګ بیا موږ تاسو ټول یو خپانه شي الله دته هدایت وکا موږ خو در باندې ستړي شو باقی تاسو مرضی ده چې الله ته مرته جواب تیار کړي مرګ لري نه ده کې د شینن کور تازه غنه مخ کې مړ شي دیګ ټول احکامات راځي ګیره دا شکل بدلول دي چې کله کې وړای کې د موټی نه کما کې اومدارنګي سړې دانه خزه جوړ کی خزه دانه سړې جوړ کی خزي روزي باڼه دا کټ کی لعنت کړه دی الله تعالی په دې باندې غاخونو کې فاصله لګي د غاخونو ډاکټران شته دي هغه لپاره خاص وایم هغه دلته هغه لګي شیونه چې دا سیده شي دا الله پیدا کړی دی بس دغه سی پرې دا ها که بیماری د وجې نه صحیح ده او منځ کې فاصله پیدا کوي د غاخونو او دین علاوه ویګ لګول او همدغه رنګي سړی په د خزو په شانتي میک اپ کول بهرحال ډیر شي نه دي خو چې شکل بدلی الله چې څنګه پیدا کړی دی هغه بدلی نو الله وای دا بور باندې زکوما او دا الله په خپل پارټي کې شاملې دا د الله پارټي دا ومن يتخذ الشیطان او څوک چې اونې سي شیطان د کې ډیر غټ سړی پاتې شول خو چونکی تفصیلی کېږي نه یو چې ځان خسي کوي او یو چې ځان نه اجرا جوړي دا ټول اجراګان ګوري اوریجنل نه دي دا الکان دي باقاعده خود ځان اجراګان جوړ کړی اپریشن کړی د دې لپاره چې بعد سوالم کوي او نور غلط کارونه هم کوي او دغه ګټه ورته آسان ښکاري دې کې اکثر اجراګان نه دي اکثر ډېر کم پکې اوریجنل اجراوي دا نور ټول ځان جوړ کړی او بس یا خزي دي او ځان داسې کړی دی او بس بیا راوتی دي دغه لپاره نو بهر حال دا ټول بدلول دي والامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان او څوک چې اونې سي شیطان وليا په دوستۍ من دون الله سوا د الله نه فقد نو بدا کې سره خسر نقصان کې پریوتو خسران په نقصان مبین اخکار کې لوی نقصان یې وکړو